الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزتمندو مسلمانانو ورونو اللہ رب العزت مہربانی و اللہ احسانو ممتازو اخبر پدیکور کی سو خبر ترد پارا اللہ کے نولیو د مسلمانانو لوی خوشحالی او لوی فرحت دین بلس کی دینشی چې د مسلمانانو په کور کې یو قرآن خوان پیدا شي دا لوی سعادت دی که انسانان پې پوهیږي د قرآن کریم ته په
نظر باندې کتل او د قرآن کریم الفاظ په ژبه باندې ویل قرآن کریم ته غوږ کېښودل د قرآن په معانی او په احکام باندې ځان پویول او د قرآن کریم الفاظ او د قرآن کریم معانی بل ته رسول دا ډېر لویه ذمهواري ده او لویه خوشحالي ده دا دومره عظیم الشان کتاب دی چې د دې په راتلو باندې آسماني کتابونو تلاوت منسوخ شوی دی تورات الله را لېږلی دی انجیل الله را لېږلی دی زبور الله را لېږلی دی نور صحیفې الله را لېږلي دي د دې کتاب د راتلو نه وروسته دغه آسماني کتابونو تلاوت باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خفه شوی یو مجلس کې نبی علیہ السلام تشریف فرماو عمر رضی اللہ عنہ تورات راغسته دی او تورات آیتونه وایي آسمانی کتاب دی الله را لېږلی دی ان که هغې کې تعریفونه شوي دي نبی علیہ السلام داسې کاته او نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې داسې د خفګان آثار را څرګند شو نبی علیہ السلام له به غوسه ورغی نو هغه مو خلق پوهېدل د دې دوسترو منځ کې دا یو رګی دی او دا رګ داسې وپړسېده وینه به راجمع شوه مخ مبارک به داسې سور شو تا به وي چې اوس چا انار داسې نه چوړ کړی دا ظاهراً پته لګېده خو چرې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل کارونو باندې چرې خفګان یې نه و کړی لسو کالو ماشوم دی انس رضی الله عنه مور راغلی ده او نبی علیہ السلام ته وی زما دا بچی دی انس او د عمر نه 10 کالو دی خو خيار دی ستاسو خدمت به وکړي نبی علیہ السلام وی ټیک ده نو د 10 کاله معشوم دی او 10 کاله د نبی علیہ السلام خدمت کړي نو ماشومان نو ډېرې غلطۍ کېږي ته وایې دا کار کوه او هغه به نه کوي 10 کالو ماشوم خو مکلف هم نه وي انس رضی الله عنه فرمایي دا 10 کالو کې ما ته چرې نبی اسلام دا نو ویلې لما فعلت یا انس دا دې ولې وکړو دا ما ته چېرته نو ویلې دا چې الله خسته اخلاق ورکړو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د نبی علیہ السلام اخلاق متعلق قرآن ذکر کوي لینت لهم ته ډېر نرم شوي ډېر پاکیزه اخلاق د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ذاتی خبرو باندې خو نبی اسلام چرې نه غوسه کېده خو یو منکر به ولیده ناروا به ولیده بیا نبی اسلام برداشت کولی نشو
موږ تاسو ذاتی خبرو باندې پروز کال ماده کال غالبا تیر شو ګلتوت په څنګه باندې څلور سړي وژل شو مانیرای کې او توتم نو ګلتوتو او پورا ونم نو یو څنګه وا موږ تاسو په ذاتیاتو باندې غوسه کیو په ذاتیاتو باندې خفه کیو جګړې کوو او پرزول کوو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ذاتی خبرو باندې اړه پروا نه و انس رضی الله عنه فرمای لس کاله ما خدمت کړې نبی اسلام ما ته دانې دی ویلي لما فعلت یا انس دا دی ولي کړی دي خو په منکر باندې په ناروا باندې هغه کار باندې چې هغه کار د الله خوښ نو په هغه باندې نبی اسلام ډېر غوسه شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ د تورات شریف تلاوت کوي آیتونه وای او دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفه دی پریشان دی غصه دی ابو بکر رضی الله عنه ورته اشاره وکړو عمر رضی الله عنه پوښو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لو کان موسی حیا لما وسعوا الا اتباعی موسی علیہ السلام کو ژوندی وي نو بل کار بنو مگر زما تابعداري به کړو عیسی علیہ السلام ژوندی دی په دیم اسمان کې تشریف فرما دی عن قریب ودا چې عیسی علیہ السلام به تشریف راړي او چې عیسی علیہ السلام تشریف راړي نو حدیث کې راځي دا عیسایانو دا صلیب به ټوټي ټوټي کی او دا خنزیر به ووجني یقتل الخنزیر دا خنزیر به ووجني دا فرنګیانو دا مرغوب خوراک چې دی مزیدار خوراک دا به عیسی علیہ السلام به ووجني او د عیسایانو دا مرغوب عبادت چاغي فخر کوي صلیب غاړي کې اچولي عیسی علیہ السلام باغ ټوکړي ټوکړي کی ويزع الجزيه کافرانو ته اوس اجازت ده چې جزیه ورکوي او ټکس ورکوي نو مسلمانانو په ملک کې پاتې کېدی شي خو عیسی علیہ السلام وایي د ټکسونو نه ده یا به ایمان راړي یا به سټ غوسو په دې دنیا کې عدل او انصاف به قائم کی یو خسته نظام براولي خو انجیل باندې قران کریم وایي او سنت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي مولانا سیندی رحمت الله علیه فرمای پدې انتظار کې مې چې عیسی علیہ السلام برازي تم څه د کونډي زوی څخه ګویا کړ ورته به انتظار کې ناس عیسی علیہ السلام برازي او عدل براولي او انصاف وکيو او ته دغه څنګه کله جمهوریت وای او کله حرامیتوب وای دا مطلب نه دی چې عیسی علیہ السلام د نزول مولانا سیندی رحمت الله علیه قائل نه دی داغه دراتلو انتظار کې ما یا د علماء یو ذمہواری ده دغه کار به ته کوي چې په دې ملک باندې په دې دنیا باندې د عدل او د انصاف او د نظام دراوستو کوشش کوه
دغه رساله ده عبیدیه ده او محمودیه ده او پاغي کې لیکلي دي ينزل عیسی علیہ السلام برا کوزي واجنافو انا وزديان دي او بساغي په دروغ سوزونه وتاړي عیسی علیہ السلام د مولا سندي بچي چې هغه د عیسی علیہ السلام د مرګ قائل دي محمودیه کې عبیدیه کې تصریح ده خو عیسی د مولا سندي رحمت الله علیه فرمای د علماء په سر باندې لوی ذمہواری ده په هر ځای کې په هر خطه کې اغیلا د عدل او د انصاف نظام قائم کولو کوشش وکړ دي چې په دې دنیا کې امن راشي او عدل او انصاف د قانون د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم قانون بر راوړو هغه نه بغیر عدل او انصاف دنیا کې 15 یا کالو چې ما خو د عدل انصاف ونه لید عدل انصاف دغه کنه پاکستان کې څنګه عدل انصاف دی نن یو سړی غل کی او سبا هغه وینځي صفای کی د سره د تومتونو بوجیو مشته او د وینځلو صابون برابر دی په شیمپو باندې وینځي صفای کی نو عرض مې دا کولو د ډیر خسته کتاب دی ډیر قیمتي کتاب دی چې د دې کتاب مخکې ته هغه آسماني کتابونه منسوخ شوي هغه کتاب په کوم ملکونو کې نافذ شوی دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دی 15 شپې د صوبو مالک دی گورنر دی یو ځل اعلان وکړو ما خپل په دې علاقه کې په دې ملک کې د قرآن نظام میرا وسته نو زدا ګورم غل د غلانه د نظام منی کوي او کنه منی کوي وی تاسو مارکیټونو کلاو پرې دی دکانونو کلاو پرې دی زه ګورم چې دا غلا کول شي که نشي کولی دا قانون د اسلام قانون د قرآن ما نافذ کړی او نو په دې ملک کې غلا کیږي او که نه کیږي ټول مارکیټونه دکانونو کلاو پاتې وو بیا تپوسونه شو د 1 روپۍ غلا نه دی شوی دا داسې خسته کتاب دی دا کتاب نو تاسو دنیا حالت ته وګورئ عقایدو کې چرته رومیانو هغوی د عیسی علیه السلام او د مریم مجسمې جوړې کړې وې چرته ایران و هغه وخت کې مهذب قومونه شمېرېدل هغوی د آتشکدې جوړې کړې وې د اور سجده به کول عرب خو داسې حالاتو چرته ښکلی کاڼی به ولید هغه کاڼی به پرستس به شروع کړ د هغې نه ښکلی بل پیدا کړم د هغې عبادت به کول بخاري کې راځي کله څه شی به میلاو نه شو نو موږ به شګې راټولې کړې او اوښه به یې ولشله نو هغه شګې لږه کلکې شوې نو د هغې طواف به موږ کول دا قرآن نو دا نظام په دنیا کې الله احسان وکړه الله مهرباني وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولیږه دا خسته عظیم شان کتاب الله راولیږه 23 کاله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قرآن پہ نازلیده او نبی اسلام دا غی تفسیر کول پخپل کڑو باندې پخپل وینا باندې 23 کاله قرآن نازلیده
او 23 کاله د قرآن تفسیر په خپل اعمالو باندې نبی اسلام کړو دې ته دې حدیث تم دا وایي د قرآن کریم تفسیر دی کوم حکم راته د هغې وضاحت به نبی علیه الصلاۃ والسلام کول نو زما عزتمندو دا ډېر لوی کتاب دی هغه انسان هغه معصوم پیغمبر چې هغه نه مکتبه لیدلې ده نه سکول لیدلې ده نه یونیورسټي او کالج او نه مدرسه لیدلې ده په هغې باندې الله قرآن راولېږه هغه د ټول د دنیا دانشور د هغې علم ته به حیران پاتې کېدل چې څومره الله علم یې ورکړو دا د علومو ذخیره ده 1500 کاله شوي دي دا 15مه صدۍ ده په هر 100 کالو کې لکونه تفاسیر لیکل کېږي په فارسی کې لیکي په اردو کې لیکي په انګریزي کې لیکي په عربی کې لیکي او اوس پورې د قرآن کریم علوم چا نه دي ختم کړي دا چې د علمونو یو لویه مجموعه ده د علمونو لویه خزانه ده هغه علم چې هغه علم سره بنده الله پیژني اوس پورې هر 100 کالو کې لکونه تفاصیل لیکل کېږي لیکن د قرآن د علومو چا احاطه ونه کړی شو دا دومره لوی عظیم الشان کتاب دی او د ثواب په لحاظ سره د دې کتاب فضیلت د ثواب په لحاظ سره یو یو حرف ویلو سره لس نیکی الله ورکوي یو حرف په مازه کې وای نو د 100 نیکی الله ورکوي نو فضیلت په لحاظ سره ما دومره لوی کتاب دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې کتاب زده کوونکو ته وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال صلی الله علیه وسلم په دنیا کې غوره انسان په نارینه‌و کې او په زنانه‌و کې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه هغه په تاسو کې غوره انسان دی چې قرآن زده کړو او قرآن یې وښوده وی د دې حدیث د وجه نه زه دلته ناست یم 3 میاشتې د پاسه 22 کاله شوي دي او یا 40 کاله شوي دي بس دې حدیث زه مجبور کړم دې ځای کې ناست یم او د الله د کتاب خدمت کوم د دې کتاب زده کوونکي پنځپیر کې خو د هغې تعارف سره ضرورت یې نشته دی په دې کلي کې هغه لوی هستي الله د هغې قبر منور کړي قرآن یې راغستی و او د قرآن خدمت یې کړی موږ چاپېره د اطرافونو خلق دلته راتلل او د دې کلي نه خلقو علم زده کړی دی چاپېره دنیا ته چرته تپوس کې د پنځپیر که شرقن تپوس کې غربن ټولې پیژني لیدلې نه دي او نوم یې هر ځای ته رسېدلی په دې قرآن باندې الله کلي الله عزتمند کړي په مالدارو باندې په پیسو باندې څوک نه دي عزتمند شي قارون به ډېر عزتمند شي او په مالونه ورسره ډېر زیات و هغه سره د سرو بکسې وي لتنو بالعصبه لوی ځوانانو به د هغه خزانې به اړولې رااړولې
چرته په بادشاهانو باندې نه دی عزتمن شي کني لوی دبدبه و د فرعون هغه کمزوري بني اسرائیل با دا غیر به ماشومان به وجو جنکی به پرې خودي دومره زورورو در خونخوارو بدبخ پدې باندې نو عزتمن شوي نو عرض می دا کولو دا یو لوی عظیم شان کتاب دی حدیث کې راځي یو معشومه د قران کریم په ناظره باندې وي په کتو باندې رب العزت دا معشوم د معشومه د مور پلار ګناونه الله معاف کوي ویلې معشوم دی او معشومه دی او په ناظره باندې ویلې په کتو باندې قران ختم کړي اداغه د مور او پلار ګناونه الله معاف کوي او کچا دا قران کریم د زړه په تختو کې ځان لیکل دي جمع کړي دي حفظ کړي دي قران په یاد باندې یاد کړي دي حدیث کې راځي داغه د والدینو په سر باندې والله هغه تاج دی چې دنیا د بادشاہانو په سر باندې ونی نو چې داغه متعلقین او مور پلار ولا خدمت کړي لګل دي داغه په سر دومره تاج کې خودي شي نو داغه سړی په خپل بسونو له مقام چې قرآن ویلي دا دومره برکتی او دومره عظیم شان کتاب دی نو دا چې سړی دې ته ګوري او په جبه باندې الفاظ وای په غوګونو باندې اوري خودون کې خودنه کوي عزت کون کې عزت کړه کوي نو داغه انسان به څومره لوی برکتی بشي موسی علیہ السلام مدین راته شپدا او چرته رڼا ولید خیال دا کړی چرته اور وای او یخنی و لیلتن مظلمتن باردتن باران وریدو ډېر یخنی و نو موسی علیہ السلام تاسو دلته کې نه زه تاسو لا د اور بندوبست کوم او لار معلومو چې هغه کندې ته ورسېد الله ورته وحی وکړو انک بالوادی المقدس طوا دا کندې خو ډېرې زیاتې دي خسته غرونه دي ونې دي لیکن بل ځای ته نه دی ویلی چې کوم ځای کې وحی شوی ده وحی نزول شوی دی انک بالوادی المقدس طوا فخلعنا علیک فیضار بار کی دا ډیر محترم ځای دی ډیر برکتی کنده ده دی کې وحی شوی ده قرآن په کوم ځای کې ویل کېږي هغه ځای الله مبارک کوي که خیالم کړي کپړې ډېرې زیاتې دي لیکن کومه کپړه دی قرآن باندې چاپېره شوې ده کڅوړی جوړه شوې ده نو خلق هغه کڅوړی ته هم ښه نظر باندې ګوري دا د قرآن کڅوړی دی وایي تختې ډېرې دي خو چې په کومه تخته باندې قرآن پروت وي او دا وی د قرآن ریل دی لکه احتیاط وکړه قرآن په کومه لرګي باندې کې خودلې شوې دی هغه لرګي عزتمن شوې دی کومه کپړه په چاپېره شوې ده هغه کپړه عزتمن شوې دی لیلۃ القدر خیر من الف شهر دا قرآن رب العزت یو ځل دفعة واحدة الله را لګلې په یو ځل باندې یو خاص مقام ته هغه مقام مونږ ته نه معلومه ټول قرآن کریم یو ځل باندې الله را لګلې دفعة واحدة هغه شپې له الله دومره لوی مقام ورکړی هغه شپې له چې دا یوې شپې عبادت د 83 کالو عبادت نه الله ګرځولی دی
انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. دری اتیاو کالو عبادت هغه د یوې شپې عبادت نه، هغه یوې شپې عبادت د دری اتیاو کالو عبادت نه الله غوره ګرځولی. هغه شپه کې الله قرآن را لېږلی دی. په یو لار باندې سړی خوشبویي ونیسي لګی نه او په هغه لار باندې ځي ټول لار معطر کېږي، نه هغه خوشبویي چې څوک په ځان ولګوي نه هغه به څومره معطر شي. دا ډېر برکتي کتاب دی، ډېر عزتمن کتاب دی. نو یو خوشحاله کې راجمع شویو د مولانا مظفر شاه صاحب ریره ده، د عبدالله بچی ده او قرآن کریم ختم کړی دی. خلق په دې خوشحالي کې چې گورنر شو وزیر شو دا څه بلا بتر شو. دا د خبرو د خوشحالو نه ده. د دې باره کې الله رب العزت فرمای فلیفرحوا بذلک. دا د خوشحاله شی دی. کوم کور ته الله قرآن راوستو، په الفاظو باندې راوستو، په معنو باندې راوستو، په احکام باندې راوستو. دی قرآن کې موږ ته الله څه وایي؟ بس د انسان او د پیریانو مقصد د ژوند الله موږ ته ذکر کوي چې کوم آیت ما ویلو. او دا ټول انبیاء علیهم السلام څومره چې راغلي دي، رسولان علیهم السلام راغلي دي، انبیاء علیهم السلام راغلي دي، هغوی ټولو خپل امتیانو ته د ژوند مقصد یې ښودلی. ستا د ژوند دا مقصد دی، ژوند دا مقصد دی. زمیندار سړی وای ځان لا اخلي، یې وی لا اخلي، ډېر روپۍ ورکړې وای واغسته، یې ویله واغسته، وای واغسته، پۍ ویله واغستې ده، واپۍ نه ورکوي او اخکران وای هغه وای یې وی نه کوي، بس قصاب ته به حواله کی، قصاب به حلال کی او ټوکړي ټوکړي کی او کله په اور باندې پخی او کله په پخکړې په شکل باندې پخی، سر ول روکي. ځکه د اغستې ما د پیو د پارو، اغستې ما د یوې د پارو مقصد یې حاصل نه کړه، نو په لږو پیسو باندې لرې کوي او د خپل کور نه لرې کوي. نو که د انسان د خپل د ژوند مقصد وپېژنده، هغه مقصد باندې روان شو، بیا دا انسان ډېر غوره دی، ډېر اوچت دی، ډېر بالا دی. د ژوند په مقصد باندې پوه نه شو، پیدا شوی څه دپاره دی او کوي څه، نو بیا به هغه انسان فایدهمند نه او نقصان کې پرېوځي. په دې آیتونو کې الله د ژوند مقصد ښیي. وما خلقت الجن والانس، الله فرمائے ما ندی پیدا کړي پیریانو انسانان الا لیعبدون. صرف د ما الا نفی الا کی معنی د حصری، بل مقصد نشته، صرف د الله بندگی ده، صرف د الله بندگی. نو موږ تاسو الله پیدا کړي خپل عبادت د پاره یو، او دا د انبیاء علیهم السلام او د آسماني کتابونو د پیغمبرانو د راتلو دغه مقصد دی چې موږ ته د ژوند مقصد وښیي. چې موږ تاسو د ژوند مقصد زده کړو، خپل ژوند د قرآن د چې کوم ښودلی دی په هغه باندې ولګول، نو بیا زموږ دنیا هم ښایسته ده او قبر هم ښایسته دی، میدان حشر هم ښایسته دی، هغه نه پورته کوم مقامونه د ټول ښایسته دي. او که دا یې موږ نه کړو، بیا ګوره دنیا هم د خسارې ده
قبرم د خسارې ده، محشرم خسارې ده، او برزخ نرست قیامتم د خسارې ده. الله فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیریان و انسانان ما خپل عبادت د پاره پیدا کړي. د دې عبادت څلور اجزای. یو جز په عبادت کې طهارت ده، صفائی ده. زمونږ د فقه کتابونو چې شروع کیږي وای کتاب الطهارت اول سر کې راځي. لوی حدث نه لوی بېدسۍ نه ځان به څنګه پاک کړي او ورکوټ حدث نه به ځان څنګه پاک کړي. غسل کې کوم فرایض دي او اودس کې کوم فرایض دي او دې کې واجبات نشته. چې طهارت حاصل شي نو بیا الله ته عاجزي ده. صفائی سره چې ستا بدن صفائی، ستا جامه صفائی، ستا ځای صفائی، لوی حدث نه ورکوټ حدث نه پاک وي نو دیم بیا د الله ته عاجزي ده. د الله د عاجزۍ نمونه اوس تاسو کړ ماښام مونځ کې ټول لاس په نامه الله ته ولاړو، ټولو د څاروي په شکل باندې په رکوع باندې پراتو، ټول د خپل ښایسته اندامونه، خپې، لاسونه، غوږونه، د زنګونونه، پوزه، تندی دا په ځمکه باندې ایښې وه او هلته په ولاړو باندې د الله حمد وي، په رکوع کې او په سجده کې د الله محامد وي. نو طهارت نه وروسته د الله ته انکساري ده، عاجزي ده. دا مونځ چې دی د دې پرکټس دی. دې وجې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړي کور دی او د کور مخې ته ښایسته شینې اوبه بهیږي. نو روز کې سهار دی لامبي او ماسپښین لامبي، مازدیګر لامبي، ماښام لامبي، ماسخوتن لامبي. نو د دې سړي په بدن باندې چېرته خیره پاتې کېږي؟ نو صحابه وی نه، بس دا مونځ دا شی دی چې صفا سوتره شي. دا اندامونه وینځي چاردامو کې، نو په دې چاردامونو سره د دې مخ وینځلو سره د مخ ګناهونه الله ختموي. حتی کې د سترګو کې دننه اوبه نه ځي او د سترګو ګناهونه الله معاف کوي. غوږونو کې دننه اوبه نه ځي او د غوږونو ګناهونه الله معاف کوي. اودس نه فارغ شي مونځ کوي، نه یو جمعې مونځ نه بل جمعې مونځ پورې څومره ګناهونه شي دی الله معاف کول کوي. اخبات دی. او د عبادت دریم جزء هغه سماحت دی. د غلط اخلاقنا، رذایلنا ځان صفا کول، عفت او ښایسته ژوند تېرول. او څلورم د عدل او انصاف دی. بل له هغه شی خوښ کا چې کوم شی ستا په خپله خوښي. دا زموږ ستاسو د ژوند مقصد دی. د عبادت دا څلورو څیزونه جوړېږي. ممته د قرآن کریم تعلیماتو کې دغه تعلیم دی. الله دې مونږه د قرآن نه خبر کړي او د قرآن په احکام باندې الله مونږ له د عمل توفیق راکړي. او یو دعا وکړو چې الله رب العزت دا مسجد هم ډېر ښایسته جوړ کړی، ډېر خوشحاله شوم. حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. عثمان رضی الله عنه ډېر ښایسته جومات جوړ کړو، مسجد نبوي ډېر ښایسته جوړ کړو. هندوستان نه لرګي راوړو او په نقش نگار باندې جوړ کړو. چاوی دا ولې دومره تکلیف دی وکړو؟ ما د نبی اسلام نه اورېدلو چا د الله د ورکوټ جوړ کړو، ورکوټ غوانه جومات جوړ کړو. نو الله هغه دپاره د هغې مثل په جنت کې ولا کور جوړوي. نو زمونږ طاقت خو دغه ټایلونه او رنګونه او دی او د الله د کور خو دغه د خپل طاقت برابر وي. یوه خښته د سرو ده، د بله د سپینو زرو ده.
دواړه یو ځای کې نو په مشکو باندې یو ځای کوي بر لینټر راځي ناغه په دې کانو باندې نه چې په مرغلولو باندې اچي او کله الله داسم کوي یو پیس کې د خدیجه الکبرى رضی الله عنها د نبی اسلام بیبی دا او د الله جبرائیل ولېګو او ورته چې الله سلام درته وایي او ما تعالی په یو کان کې کور مې جوړ کړي د کان کې دنه کور مې جوړ کړي لا صحابه هغه کې چغاري نشته او د تکلیف نشته دا خسته خسته کورونه الله جوړي نو عثمان رضی الله عنه فرمایلو چې ما د نبی اسلام نه اوریدلی چا خسته کور جوړ کړ په دنیا کې د الله داغه د پاره د خپل د وس برابر د قدرت برابر خسته کور ولا جوړي نو تاسو ډیر کوشش کړئ مهنت کړئ الله رب العزت تاسو دا کوشش او مال لګول دا الله د خپل درگاه عالی کې قبول کړي او ممتاز ټول الله خسته کورونه ورکړي دی ماشومي قران ویلې الله رب العزت دې په کور کې ډېر خیر او برکتونه واچي او دا چې د علمي قرانای دا الله دې په ټول په کورونو کې خیر او برکتونه واچي یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسالك ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله الله چې څوک نه جوړي الله غلی شفا کامله عاجل ورکی د چا بچی نشته الله دې صالح بچی ورکی چا باندې قرضونه او پریشانې دي الله دې ټولو قرضونه او پریشانې الله لري کی الله دې په ملک کې افغانستان کې پاکستان کې نور مسلمانانو ملکونو کې الله امن راولي جنگ فساد جګړو خوف نه الله موږ ساتي الله په دې ملک کې هغه نظام الله راولي چې هغه نظام الله دنیا د پاره انسانانو د پر خوښ کړو الله دې ګنده قوانینو نه ګنده نظامونو نه الله موږ له نجات راکړي الله دې غلونه موږ الله وساتي دا چور نه دي خدای پاک دا شورانو موږ ساتي چې ته صحیح قیادت د صلح او د دیندارو الله په دې ملک باندې راولي زمونږه کابر موږ ته قران او سنت خو دلو اغي وفات دي الله دې اغي قبرونو ټول منور وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين.